الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. زما عزتمندو مسلمانانو، حاضرین و اوریدن کو، در رمضان المبارک بہترین میاشتی رشوا. در رمضان المبارک مقصد، در رمضان المبارک فلسفہ دعوی کہ انسان دا اللہ رب العالمین دا بغاوتنا دا اللہ دا خلاف نظام بچ کی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، پتاسو دا رمضان المبارک روجی پر اشوی دی لکه څنګه چې مخکې خلکو باندې فرض وي، د دې دپاره چې تاسو د الله رب العالمین نه ویریږئ، د الله رب العالمین د خلاف نه او د الله د بغاوت نه ځان بچ کئ. او بیا په دې آیاتونو کې د اختر د هغې حکمت او د هغې فلسفه او د هغې مقصد بیان شوی دی. الله وایي: یرید الله بکم اليسر، الله رب العالمین پتا سو باندې آسانی غواړي. ولا یرید بكم العسر، الله رب العالمین پتا سو باندې تنګي نه غواړي. دا الله اراده ده چې تاسو باندې آسانی پیدا کی. په 12 میاشتو کې صرف یو میاش حکم دی چې روزي ونیسئ، او بیا دغه یو میاش کې د شپې ته اجازه ده صرف د ورځې روزه ونیسه، په ځان باندې پابندي ولګوه. نو الله رب العالمین سختی نه ده کړل، آسانی کړله. او الله ولتکملوا العدة، دې لپاره چې د رمضان المبارک شمیر پوره کړئ.
د رمضان شمیر 13 دی نو یو کم 13 دی 13 روزې یو کم 13 روزې دا د رمضان شمیر دی او الله ولی تکبر الله د دې لپاره چې د الله لوی بیان کړي د الله بڑائی بیان کړي د الله اوچتواله بیان کړي د الله بزرګي بیان کړي ولتکملوا العدة او دې ولتکبر الله او دې لپاره چې د الله لوی بیان کړي علی ما هداکم کو په هغه طریقه چې تاسو ته ښودنه کړله عزتمندو د الله بڑائی به بیانې د الله اوچتواله به بیانې د الله رب العالمین غټواله په اعتبار د علم اوچتواله په اعتبار د ذات دا به بیانې خو په هغه طریقه باندې کوم چې الله رب العالمین خود الله په هغه طریقه باندې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود الله او الله وای ولعلکم تشکرون دې لپاره چې پتا سو کې شکر پیدا شي او تاسو شکر ادا کړئ د الله رب العالمین د نعمتونو د الله تبارک وتعالى د پیرزوګانو داغه شکر ادا کړئ د الله عزتمندو رمضان المبارک باندې د شکر ادا کول ورځ ده نن دا 2 رکعات مونږ پکې الله رب العالمین مقرر کړی دی چې دا 2 رکعات مونږ وکړي دا په تور شکرانه چې یا الله تا زمون په ژوندۍ کې د رمضان المبارک سم د جمعه او سبا کو څه شوی ده دا الله تبارک وتعالى داغه شکر ادا کړل شي الله ولعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر د الله ادا کړئ چې د رمضان المبارک میاشت تیر شو او پای کې الله تعالی توفیق درکړي او د عبادتونو د منځونو دغه شان کې د روزونی ولو نو په دې باندې د الله رب العالمین شکر ادا کا د اختر مقصد د قره د الله شکر ادا کول او شکر څه ته ویل کېږي عزتمندو یو خو په خله باندې شکر چې شکر الحمدلله یا الحمدلله صرف وی یا الحمدلله بیا ور سره شکر الله دا الفاظ په خله باندې ویل او د دې سره سره کم اندامونه چې الله رب العالمین تعالی درکړلی کم مال تعالی الله درکړی کم وخت تعالی الله درکړی دغه مال دغه وخت او دغه ځواني دا هر څه د الله رب العالمین په دین باندې صرف کا د الله رب العالمین پر رضا کې ولګوا د الله په بغاوت کې ستاسترګي استعمال نشي د الله په بغاوت کې استخفي استعمال نشي د الله په بغاوت کې استالاسونه استعمال نشي د الله په بغاوت کې استا دماغ استعمال نشي د الله رب العالمین په بغاوت کې استا زړه استعمال نشي الله په بغاوت کې استا غوګونه استعمال نشي یاد وساته مسلمانا کدا د الله په بغاوت کې استعمال شو نو دا تا شکر ادا نه کا تا د اختر حق ادا نه کا تا د اختر فلسفه ونه پیژاندا د اختر مقصد تا ونه پیژاندا اختر صرف د چکرونو نوم نه دی اختر دې تنوي لکی صرف نوی کپڑے واغوندا اختر دې تنوي لکی چې صرف یو انسان چې کوم درو هغه ځان له چکرې وای نوی جامې اغوستې دي خخه خوراکونه وکي دا ټول ارڅ وکي چکرم د شریعت موافق چای کې نافرمانی د الله نه لګولې شي دا غیم څه پابندی نشتا خو شرط دار چې د الله خلاف بنګي ګرځا د الله رب العالمین په دې قدرتونو کې سوچ او فکر کوا ګرځا دغه شان دې سره خپلوانو کا رضا خوراکونه کوا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا د خوراک او د څکاک ورځې دي دا د خوراک او د څکاک ورځې دي د دې وجنه عزتمندو مسلمانانو لپاره الله تبارک وتعالى د خوشحالۍ د 2 ورځې مقرر کړلې د اخترونو ورځې اگر چې مسلمان د لپاره هر ورځ د خوشحالۍ ده خدا الله خاص کړلې دا ورځې چې په دې ورځو کې با دا مسلمان دی به خوشحالي مناوي دی به د شریعت مطابق خوشحالي مناوي دی وجنه انسان راولېږي چیرې زړه د اختر په ورځ باندې روزه نه سما ټول خلک بوزدي خوراکونه وکي ما ته به ثواب میلاو شي د ثواب لاسکه
چې دغه انسان ګناه وشوه او د شرک نه وروستو دویمه ګناه چې هغه بدعت دی هغه ګناه کې مبتلا شه دا ورځې الله رب العالمین د خوراک څښاک دپاره د خوشحالۍ دپاره الله رب العالمین مقرر کړلي خوشحالي به څوک کوي عزتمندو یاد وساتئ یو انسان مزدوری کوي چا سره دیاړي کوي چا سره او دارنګې دی چا سره نوکر دی حکومت سره نوکر دی بل چا سره نوکر دی کله چې د میاشتې آخرنی تاریخ راځي تنخواه هغه چاته میلاویږي چا نوکری کړله تنخواه هغه چاته میلاویږي چې چا صحیح دیاړي کړله تنخواه هغه چاته میلاویږي چا خدمت کړی دی اوس یو انسان هغه نوکری نشته دی هغه ته تنخواه د کوم ځای نه میلاویږي هغه ځان نه دی کړولی کور نه دی راوتی هغه ته دیاړي چېرته میلاویږي بلکې دغه انسان ته د ورځې په آخر کې د میاشتې په آخر کې تنخواه میلاویږي پیسې ورته میلاویږي روپۍ ورته میلاویږي دقه شان دې ورځ ته یوم الجائزه د انعام والا ورځ دې ته ویلی کېږي په دې ورځ باندې الله رب العالمین بندګانو له انعام ورکوي بندګانو له تنخواه ورکوي هغه چې تا په کومو مخکې ورځو کې څه کړي و د هغې بدله تا ته نن میلاویږي نن ډېره بهترینه ورځ ده نن چې کوتاهی ونه کې نن چې کمی ونه کې نن چې د الله رب العالمین خلاف وکړي نه ونه کې نن چې د الله بغاوت ونه کې یو سړي ټول عمر ټوله میاشت هغه نوکری کړله خدمت یې کړلی د تنخواه یوه ورځ مقرري چې په دې ورځ به تنخواه میلاویږي بیا به ګورې چاته نه میلاویږي نن ځان راورسوئ نو دغه انسان دی به څومره رامنډې وي دقه شان الله رب العالمین د اختر دا ورځ مقرر کړله د دې دپاره چې انسانانو راشئ جماعت ته راشئ عیدګاه ته راشئ د مانځه ځای ته الله ته سوالونه وکئ د الله نه وغواړئ د الله رب العالمین نه وغواړئ او الله تبارک وتعالی به تاسو له نن ستاسو د روجو چې تاسو وږي شوي وئ تاسو تږي شوي وئ د هغې بدلې به الله رب العالمین نن درکوي هغه تراویح چې ته ودرېدلی وې خپې دې ستړې شوې وې خوله دې ستړې شوې وه ای انسانه دماغ دې ستړی شوي و زړه دې ستړی شوی و ای انسانه راشه نن تاله د هغې بدلې در کومه عزتمندو نن هغه ورځ ده څومره اهمه ورځ ده څومره اهمه ورځ ده په دې حیثیت سره او خوشحالي به څوک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان المبارک روجي په ایمان سره ونیوي په نیت د ثواب سره یې ونیوي د ثواب امید یې شته د ثواب تمه یې شته ګوره هر عبادت کې الله وایي چې د ثواب نیت به کې اوس یو سړی مونځ کوي خو یاره مړه که مونځ نه کم خلک به راته څه هندو میندو وایي د دې وجې نه مانځله زما یاره خلک به بیا داسې وایي چې مونځ نه کوي یاره دا روژه د دې وجې نه نسمه که نه نوره نه نسمه او خو لیکن چون کې خلک به بیا وایي چې دا سړی اوس روجي ورې نه نسي نو د دې وجې نه چې د روژه نه وه مونځ دې کوو ټکې ثواب الله رب العالمین نه درکوي چې نیت د ثواب دی الله روژه نسمه خو زما اراده دا ده زما نیت دا دی چې الله تعالی په دې باندې اجر راکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک روژې چې چا صحیح ونیودلې په ایمان سره په نیت د ثواب سره او د رمضان المبارک په شپه باندې عبادت وکړه تراویح یې وکړه نوافل یې وکړه قیام اللیل یې وکړه د شپې عبادت تهجد یې وکړه نو الله پیغمبر فرمایي چې دغه انسان ته مخکې ګناهونه الله ټول معاف کوي د 11 میاشتو ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي ځکه خوشحالي پکار ده دا خوشحالۍ وجه دا ده دې وجې نه عزتمندو علی رضی الله تعالی عنہ یو ځله دا زمونږ د دین مشران دي علی کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنہ یو ځل د اختر ورځ ده زیتون تیل مخې ته پراته دي روټۍ رالی او هغه زیتون تیل پورې روټۍ خوري زیتون تیل خوري
او روټۍ په هغې پسې لګیا دی. چا ورته ویله وی دا اختر ورځ ته ګوره او ستا خوراک ته ګوره، دا ته څنګه خوراک کې؟ هغه ورته ویل ولې دا په خوراکونو د صرفه چېرې چا ډېر زیات خوراک وکړه او چا ډېر بهترین خوراکونه وکړه چې د هغه به اختري؟ نه خوراک خو به انسان د وس مطابق کوي. چاله الله وس ورکړلی ښکلی خوراک دی پوخ کي، چاله الله وس کم ورکړلی دی نو درمیانه خوراک دی پوخ کي. خوراک که چا وکه او که ونه که هغه څه مسله نه کوي، خو یاد وساته یا هذا ای سړیا، دا د علي رضی الله تعالی خبره ده، یا هذا ای سړیا لیس العید لمن لبس الجدیدا، دا هغه چا اختر نه دی چې چا صرف نوې جامې اغوستې دي، صرف یې نوې بوټان په پښو کړي دي، نوې لباس یې اغوستی دی، نوې واسکټ یې اغوستی دی، صرف د هغه اختر نه دی بلکې واکل ثریدا، او چا سرید وخوړو نو صرف د هغه اختر نه دی. سرید په عربو کې د ټولو نه بهترین رزق هغه په خوراکو کې چې سرید و، او دا د نبی علیہ السلام دومره خوښ و که نه، دې وجې نه دا کم رزقونه چې د نبی علیہ السلام خوښ و که ته نه پرې مه خوره، خو بغض به ورسه نه کې. لکه اوس کدو دی که نه، اکثر خلک وایي مړه کدو وایي څه شی چې کوم ده نو هغې پسې ډېرې بدې خبرې کوي، دا غلط کار دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي په کاسه کې په بل هېڅ شي پسې دا نونۍ نه ګرځوله. کدو د نبی علیہ السلام دومره خوښ و چې د شوروا کې د هغې چې کوم کړي نو پای کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې دا لاس ګرځاو، دا کدو هغه بوټې هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام راچوتاو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لذیذو طعامونو کې د هغه خوښ و، د هر چا یو طبیعت وي، نو دې وجې نه د نبی علیہ السلام سرید ډېر زیات خوښ و. سریدم او سرید دې ته ویلی کېږي د اوښ په غوښه کې، د اوښ په غوښه کې هره غوښه یي، خو هغه ټیمونو کې عربو کې د اوښ په غوښه کې به یې روټۍ ماته کړه، دې ته به سرید وایه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلو بیبیانو کې د عایشې رضی الله تعالی عنها سره ډېر محبت و، نو یو ځل یې وفرمایل وی دا فضل عایشه، د عایشې فضیلت په نورو بیبیانو باندې، زما په نورو بیبیانو باندې، زما په نورو ښځو باندې د عایشې دومره فضیلت دی لکه په نورو خوراکونو کې چې سرید زما خوښ دی. دا نورې بیبیانې لکه عام خوراکونه، عایشه دا داسې ده لکه سرید، دومره مې خوښه ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وه. نو سرید د نبی علیہ السلام خوښ و، نو ځکه علي رضی الله تعالی عنه وایي د هغه چا اختر صرف نه دی چا نوې جامې واغوستلې، نوې پیزارې په خپو کړه، نوې ټوپۍ په سر کړله، واکل السرید او سریدي وخوړو خوراکونه یې وکړه. ولكن العید لمن قبل منه بالامس صيامه، صحیح اختر خدا هغه چا دی چې د هغه نه روژې قبول شوي، د هغه روژې قبول شوي، د هغه صحیح اختر دی چې چا نه روژې قبول شوي دي. ځکه که نه که چا روژې نه قبول شوي هغه د نبي علیہ السلام خیرې چې الله دې د انسان ذلیله کړي، تباه دي کړي، برباد دي کړي، آخري ورته متوجه دي. نو د دې وجې نه وایي چې روژه اختر حقیقت کې د هغه چا دی چې د چا نه روژې قبول شوي دي. وقبل منه قیامه، او د هغه نه د شپې عبادت، تراویح، تهجد، قیام اللیل د هغه نه قبول شوي دي. وغفر له ذنبه، او د چا چې ګناهونه معاف شوي دي نو صحیح اختر د ده دی. وشکر له سعیه، او د ده کوشش الله قبول کړلی نو د اختر د ده دی. نو فهذا هو العید، دا اختر دی، دې ته د هغه اختر ویلی کېږي. او بیا علي رضی الله تعالی عنہ اعلان کوي اے مسلمانانو واورئ والیوم لنا عید، زمنګ ننم اختر دی، وغدا لنا عید، زمنګ سبام اختر دی، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عید. هر هغه ورځ چې موږ پکې د الله بغاوتونه کوو، موږ پکې د الله خلافونه کوو، موږ پکې الله خفه نه کوو، موږ د قرآن احکامات په عمل نه کوو، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې د خپو لاندې نه کوو، نو هغه ورځ زموږ دپاره د اختر ورځ ده. اگر چې دا ورځ بیا ډېرې زیاتې ښې دي، خو یاد وساتئ
کم انسان د الله بغاوت وکي د الله خلاف کوي په دې ورځ باندې دې چې کم دنو ګانو بجانو ته اختر وای دې ګیره خریل په دې ورځ باندې لازم غني دې بل ګنا د الله خلاف کوي نو د الله پیغمبر علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د اختر نه دی او شریعت کې د اختر نه ویل کی نو اختر دا هغه چې اختر دی چې دا هغه ټول اعمال قبول شي او کچرتا یو انسان د الله رب العالمین خلاف په دې ورځ باندې وکړه نو بیا د عید نه وعید جوړ شي عید ویل کېږي اختر ته او وعید ویل کېږي عذاب ته بیا د عید نه وعید جوړ شي د دې وجه نه الله رب العالمین قرآن کریم کې واقع ذکر کوي په مکه کې یو لیونی ښځه وه هغه لیونی ښځه چې کوم دنو هغې به خپلې لوڼې وي او سار نه به شروع شوې وړی به داسې برابروله بیا به د هغې نه څه ریشل به وکړه څه ټوپۍ موپۍ څه شی به یې ساس کړه ریشل به وکړه او د هغې نه چې کله مازدیګر شه کم شی به جوړ کړی او قینچي پسې راواخیسته او بیا به هغه به ټول چې کوم دی نو ختم کړه هغه به بیرته ختم کړه د ټولې ورځې خواري چې کوم وه نو هغه به یې ټوله بیرته ختمه کړه او هسې به ځان ستړی کړه دا یو مثال وګرځېد او الله په قرآن کې راوه الله رب العالمین د هغه چا دپاره مثال بیانوي چې چا د الله سره وعدې وکړې او بیا دغه وعده ماتوي الله وایي دغه لیونۍ ده دا د مکې دغه لیونۍ په شان کې ده ریکوا بعضې علماو د هغې نوم ذکر کړی دی چې دا د هغه لیونۍ په شان دی الله وایي ولا تکونو کالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا ولا تکونو اے مسلمانانو تاسو مکیږئ کالتي په شان د هغه لیونۍ زنانه نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا چې هغه خپلې ریشلې شوي څیزه هغه به د جوړولو نه وروسته ټوکلي که یو انسان په رمضان کې الله سره وعدې کړلي الله ستا خلاف بنه کوم الله د قرآن تلاوت به کومه الله د قرآن په قرآن باندې به ځان پویه کومه الله مونځونه او پابندۍ سکومه کومې وعدې چې دي کړلي د هغې پابندي وکړه که پابندي دې ونه کړه رمضان کې چې څنګه بندګي کوله د الله بندگی دی کوله او په روژه کې روژې نه بغیر بیا نه کې لکه اکثر داسې ماحولي که نه روژه کې ماشاءالله جماعتونه آبادي جماعتونه ډکي خو چې کله اختر شروع شي بس یکدم ته به وایي چې دا خلک څه شو او بیا ورک شي او دارنګې نو الله وایي دا دغه لیونۍ په شانته کې دي دغه خلک هغه لیونۍ په شان دي الله وایي داسې مه کېږئ دې وجه نه د سورت احزاب آیاتونه په دې ورځ باندې یاد ساتي سورت احزاب کې آیت نمبر 36 کې الله تبارک و تعالی فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم الله تبارک و تعالی فرمایي چې ګوره یو مسلمان سړی نارینا مسلمان زنانا داغه د پاره دا جایز نه دي چې د الله حکم موجود دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم موجود دی د خپل اختیارات کوي عزتمندو په دې ورځ باندې به الله دا حکم یاد ساتو دویم نمبر دا حکم بم ساتو الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو د الله نه ویریږئ یاد ساته که چکر لذي دا الله دا حکم یاد ساته چې الله وای زمانه ویریږئ یاد ساته کته په هر څه کې مصروف خو یاد ساته د الله دا حکم ځان ته مخې کوه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نه ویریږئ دا حکم ځان سره نن د اختر په ورځ باندې هر نارینا زنانا هر مشر کشر دا په دې زړه باندې ولیکئ چې دا الله حکم دا دی چې زمانه ویریږئ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او الله نه یره دا ده چې الله دې په هغه ځای کې تا ویني چې کم ځای نه الله منع کړی بس دا قلن تعریف دی دې وجه نه عزتمندو دیو بل خبره اگر چې دا خوشحالي ورځ ده او په دې باندې الله رب العالمین بغاوت او خلاف نه کول پکار بل اکثر مسلمانان هغه داسې دي یو بل سره وران دي اکثر موږ داسې خبرې اورو او دارنګې د خلکونه دارنګې په خپل مینو په دې کلي کې چون کې یو هغه مولای کنه چرته بل ځای نه راغلی او دارنګې هغه ته بیا دومره پاتې نه لګي او دارنګې چې کلي کې اوسېږي هغه ته هرې خبرې د هغو ته معلومات خامخا کېږي نو دې وجه نه ډېر خلک داسې دي
خپل مابین کې داغي بغضونه دي خپل مابین کې داغي حسدونه دي یاد وساتئ حسد هغه بیماری ده چې د دې دا د کوپر بنیاد دی بنیاد دا د کافر کېدو بنیاد دی بنیاد د آبادی بنیاد څومره اهمي د دې وجنه د کوپر د پاره بنیاد حسد دی علما ذکر کوي الحسد هو اول ذنب فی السماء حسد دا په اسمان کې اولنۍ ګناه ده بغض کول دا په اسمان کې اول ګناه شوی ده څنګه وشوا په حسد ابلیس آدم فابى عن حکمه تعالی ابلیس شکم دی نو د آدم علیه السلام سره حسد وکړه نو د الله د حکم نه نافرمانی وکړه وی مړه دته ګوره د خاورې نه پیدا کړی دی زه د اور نه پیدا یم زه به راته سجده لګوم دا خبره شته که نه اوسه د دې وجې نه دا انا ټکی نه دی زه دا دومره خطرناک دی شیطان د دې وجې نه غرق شوی چې بس زه داسې یم او زه داسې یم او زه داسې یم دا زه پرېښودل پکار دي چې بس زه دا پرېښودل پکار دي په نیکۍ پکار کې وایي چې زه آی کې څوک نه وایي خو دې حسدونو کې بغضونو کې نوتې دي زه به اوس داسې کار کوم یاره زه به اوس د هغه نه معافي غواړم یاره زه به اوس هغه ته سلام کوم یاد وساتئ دا کم انسان چې هغه حسد کوي بغض کوي نو دا دومره لوی ګناه ده په اسمانونو کې اولنۍ ګناه همدا شوې ده او بیا وایي وهو اول ذنب فی الارض دا حسد او بغض دا په ځمکه باندې اولنۍ ګناه ده په ځمکه هم اولنۍ ګناه دا شوې ده فحسد قابیل حابیل فقتله قابیل د حابیل سره حسد وکړه بغض یې وکړه نو هغه قتل کړه د قتل دپاره سبب هم حسد او بغض دی د خپلو زړونو نه حسدونه ایستل پکار دی د چا کور دی ولیده نو هغې ته اسویلي مه کوه پوکي مه کوه د چا ګاډی دی ولیده هغه ته اسویلي او پوکي مه کوه ای د الله بنده دا خو ته د الله په فیصلې اعتراض کې چې الله تعالی دا ولې ورکړی دی دا خو د الله کار دی که نه ورکړی دی بس د الله نه وغواړه چې الله مال هم داسې راکړه د الله ښه ډېر کړي سویري او پوکي مه کوه دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي او په دې باندې د خپل ځان نقصان کې په دې باندې د زړه ختمېږي زړه خوراک دی د دې وجې نه بغضونه حسدونه دا یو بل سره پرېښودل پکار دي نن اختر د ورځ د خوشحالۍ ده خو الله رب العالمین په دې خفه کېږي چې مسلمانان د یو بل سره وراني د نن چې دا مونځ وشي د خپلو زړونو نه وس ګورئ بغضونه لرې کوئ د خپلو زړونو نه وس د ځان سره نیت وکئ وس د ځان سره اراده وکړه ګوره که ته عاجزي وکړي د بل خواله ورشي ته ویل ذلیله به شم یاد وساته الله به داسې عزتمند کړي چې داسې عزتمند به په دې ټوله دنیا باندې نه وي الله به داسې اوچت کړي چې بل به ستا نه څوک اوچت نه وي نن د دې اختر د مانځه نه وروستو هغه سره میلاو شه وی ګوره چا سره هم ته مرورې چا سره هم ستا خلاف دی چا سره هم دې جګړه کړله نو ورشه او دارنګې د هغه چې کوم دی نو د هغه ته سوال وکړه منت وکړه ویل ما ته د الله حکم دا دی چې تا سره که ته نه کې ستا خپله خوښه ده نو په دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي رمضان المبارک کې هغه انسان نه بخلی کېږي چې کوم انسان هغه خلاف کوي او بله عزتمندو دا خبره واورئ چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی د الله پیغمبره مسلمان چاته وایي مسلمان چاته وایي ګوره نبی علیه السلام اگر چې غټ غټ اعمال شته نبی علیه السلام داسې ونه ویله چې مسلمان هغه چاته وایي چې ډېر جهادونه یې کړلي ټول عمر جهاد کې تېر کړی اگر چې غټ عمل دی نبی علیه السلام داسې ونه وایي چې مسلمان هغه څوک دی چې تبلیغ کې ډېر تللی او کلونه لګولي او چیلې هم نه پرېښې او ډېر اعمال یې کړي نه نبی علیه السلام داسې ونه ویل اگر چې غټ عمل دی دارنګې نبی علیه السلام داسې ونه ویل چې هغه مسلمان دی هغه کامل او پوره مسلمان دی چې چا علم کړی دی نه غټ عالم دی غټ شیخ الحدیث دی غټ شیخ القرآن دی ماهر د قرآن دی خو هغه باره کې نبی علیه السلام ونه ویل بل د چا باره کې هیڅ یو عمل باره کې نبی علیه السلام ونه ویل بلکې نبی علیه السلام څه وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی نبی علیه السلام فرمایل چې مسلمان هغه چاته ویل کېږي چې د هغه د لاسونو د ضرر نه د هغه د ژبې د ضرر نه مسلمانان په امن باندې ګوره که انسان دا ټول اعمال کوي جهاد کوي تبلیغ کوي علم ورسره دی د دې سره سره د لاسونو نه چاته ضرر رسي دی پوره مسلمان نشي کېدی
د خلی دا چاته ضرر رسیږي د پورا مسلمان نشي کېدلی گاونډي ته په ضرر کې دی بل مسلمان ته په ضرر کې دی دا پورا مسلمان نشي کېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو قانون فرمایا چې مسلمان په پورا اغی چې د چا د لاسونو د ضرر نه د چا د جبې د ضرر نه مسلمانان په امن باندې نو دا بغضونه دا حسدونه دا ختمول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل دي وتب الیکم داء الامم قبلکم ای زما امتیانو تاسو ته د مخکینو امتونو مرزونه په قلار روان دي الحسد والبغضاء حسد دی بغض دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وهي الحالقه دا تاسو خری او بیا ویل زده سنوی ما چې تاسو یختبه وخری بلکې دا سوی ما چې تاسو دین خری په دې سره ستانه کې ختميږي په دې سره روزي ختميږي په دې حسد او بغض سره په دې سره د اعتکاف خرابيږي په دې سره د تراویح خرابيږي دې سره د تبلیغ خرابيږي دې سره د jihad خرابيږي دې سره د علم خرابيږي داغه علم داغه دینداري داغه ټول دینو کارونو بیا څه فائدہ نشته چې کله مسلمان له ضرر ورکه مسلمان له نقصان ورکه د ټول خبرونه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حسد د ختمولو لپاره یو علاج خودلې دی چې حسد به څه ختموي اے مسلمانانو د حسد د ختمولو طریقه واورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای البادئ بالسلام بریء من الكبر څوک سلام کی مخکې د تکبر نه خالی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې سلام کوي بلتا د دیو په مابین کې محبت الله پیدا کوي ځینې خلک د دیو جن بلتا سلام نه کوي یره دا کشر دی دی ماته کوي لکه هغه کشر دی نه کوي ته وک کنه مشر لبیا پکار دی عزتمندو په ثواب کې پکار دره چې موږ دیو بل نه مخکې کیږو کچرته مثال په دور باندې راشم راشي کنه راشم راشي ماشاءالله اوس خو الله دې زموږ په ملک رحم وکړي وړو ته څومره قطارونه نو کچرته راشم راشي اچام دا ونه ویل چیرې دا کشران دې مخکې شي او بلکې زول مخکې کیږم دا خو چې کم نه نوڅري زما شرم دا کشر دې مخکې شین نه د قشان د نیکی په کار کې ک کشر نه مخکې کیږي مشر به مخکې کیږي او دا رنګ داغه چې کم نه نو مشر به هغه به مخکې کیږي د الله تبارک وتعالى داغه د رضا د پاره او دی چې کوم دنو د الله تبارک وتعالى داغه رضا بلټي په سلام کې به مخکې کیږي د سره محبت الله رب العالمین پیدا کوي الله تبارک وتعالى دی پرشتو خبرو باندې موږ له عمل توفیق را نصیب کی وخت کمو چون کې خبرې ډېرې زیاتې هغه اهمي خلند خبره عزتمند د نننی تقریر چې کوم دنو دا د یاد ساتي د اختر پر روز باندې دا تقریر څه لازمي نه دی بس لازمي منځ دی خطبه ده دا تقریر خو تاسو راغونډولو د پاره یو ذریعہ ده چې خلک راغون شي نور دا لازمي نه او صرف د لري لپاره موږ کمزوري یو چون کې چارج ته زموږ ضرورت دی زموږ ایمانونه کمزوري شوی دا خبره واورو زما خپل چې زې بل ته وي زما ایمان مضبوط شي د نور مضبوط شي نور دی وجه نه عزتمند نه خبرو مقصد دا دی چې نن د الله رب العالمین نه یره ډیره پکار ده نن د خوشحالي پکار ده خو د شریعت په حدود کې دنده دویمه خبره د خپل زلونو حسدونه بغضونه ختمول څوک د چا سورانی ګور یاد وساتي روزي نه قبليږي عبادتونه نه قبليږي دا ګور یاد وساتي پیغمبر ویل زنه ما نو یاد وساتي نن نه چې څنګه منځ وکا هغه مسلمانان چې یو بل سره وران دي بهر هغه ته تمینت وکا جدای کا ورته زمانه غلطی شوی دا ما معاف کا عزتمندو په دې باندې الله ډیر عزتمن کی د اسمان ستوره بدن الله رب العالمین جوړ کی الله تبارک وتعالى د عمل توفیق را نصیب کی